نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترمو، نن درس یو ډیره اهم ویډیو پیش کول غواړم، نو تاسو دا ویډیو اول وګورئ، بیا تاسو له څه خبرې کوم. محترمو، تاسو دا کس وکړو په دې ویډیو کې دا په مانځه باندې ودرېدو او د هغې نه پس د په مانځه پسې مزاق او خنداګانې شروع کړي. دا چې کوم دی په ګډېدو باندې شو او ګیر چاپېره چې کوم خلک د ده نه ولاړ دي او ناست دي ورته، نو هغوی تماشه کوي، هغوی به یې د پاسه پیسې خري. پته نه لګي چې دا کوم خلک ګیر چاپېره ناست دي دغه مسلمانان دي او که د اسلام نه بهر دي، او دا کم کس چې ګډېږي، دا کم کس چې په مانځه پسې مزاق او خندا کوي، دا مسلمان دی او که د اسلام نه بهر دی. محترمو، شعا漉راللہ پسې خندا کول او په دې پسې مزاق کول انسان په د اسلام نه خارجېږي. الله رب عزت په سورة توبه کې په 10مه سپاره کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. کته د دیو نه تاسو کې نو دی وای چې مو خو ټوغې لوبې کولې، نو وای پیغمبره آیا تاسو په الله پاک پسې د هغه په آیاتونو پسې او د هغه په رسول پسې ټوغې کوئ؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. تاسو عذر مه پیش کوئ، تاسو په تحقیق سره کافران شوي پس د ایمان راوړون نه، چې تاسو ایمان راوړی دی د هغې پس کافران شوئ. ولې؟ تاسو په الله پاک پسې د هغه په آیاتونو پسې د هغه پیغمبر پسې ټوغې کوئ. نو چې یو انسان په شعایر الله پسې ټوغې کوي، دا مسلمان نه کم ځای نه شي. محترم، مسواک یو لرګی دی، که څوک دغه مسواک وهي او په دې نیت وایي چې دا زما د پیغمبر سنت دی، الله پاک به دې ته په دې باندې اجر ورکوي. که دا مسواک نه وهي نو بس دا یو سنت دی، د هغې نه محروم شو. خو که دا به دې مسواک پسې ټوغې کوي، دا وایي چې دا تاسو لرګی راغستی دی او دا تاسو په دې خوله کې داسې داسې وهئ، یعنې د خندا په طور باندې خبره کوي، مزاق کوي په مسواک پسې، نو په دې باندې انسان کافر کېږي. نو چې یو انسان په مانځه ودرېږي، مونز خو چې کم دی په اسلام کې د مونز یو لوی حیثیت دی محترم، چې بیا انسان په مانځه پسې ټوغې کوي او په مانځه پسې مزاقونه کوي، په مانځه کې ګډاګانې کوي، په دې باندې به دا مسلمان نه کم دی نه پاتې شي. زما چې کم دی مشرانو ته، چې کم د حکومت مشران دي، دغو ته درخواست دی چې دیو د دې مخنیوی نه کوي، دیو له سزا نه ورکوي، نو دا به ورځ په ورځ باندې یو زیاتېږي، بل زیاتېږي، بل زیاتېږي، آخر به دا دنیا ډکه شي دی نه. نو دغه مشرانو له پکار دي چې داسې خلک داسې سزاګانې ولې ورکړي چې دا نور خلک د دې نه عبرت واخلي، او که نه ورکوي نو دا حالات به چې کوم تاسو ښکاري. نو الله رب عزت دې موږ دا اسلام پسې او د مانځه پسې د مذاقونو نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.